والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام در الحاد درسونه روان دي. منګه د هیومنزم پنځه شاخونه ویلو، سیکولریزم پکې ویلو، لیبرلیزم، سوشلیزم، کمونیزم، کیپیټالیزم او دغه شانته کې ایتیزم پرونو ویل شو. د هریت چورته ویل کېږي. د قدیم الحاد او د جدید الحاد په مابین کې فرق هغه موږ ذکر کړو. ځکه الحاد هو د قدیم زمانه نه روان دی، هو د جدید الحاد څه شی دی؟ دا یو منظم انداز سره خورول کېږي په ټوله دنیا کې. کم چې قدیم الحاد او مولسبان او غیر مربوط هغه د یو اجتماعي شکل نه لرلو، کوم اعتراضات بچو هغه په انفرادي. دا الحاد ډیر خطرناک دی. د دن وروسته مادي قوتونه دي او د دن وروسته دا فلسفې دي. نو دا فلسفې پیژندل ضروري دي. نن زمونږ د درس عنوان او خلاصه ده شپږم نمبر شاخ چې دی هغه ډیزم ته ویل کېږي. دا د هیومنزم تصور خدا پرستی ته وایي. په انګریزي ژبه کې دې ته ډیزم وایي او د دوی دا عقیده چې دا کائنات خو الله رب العزت پیدا کړی دی، لیکن د تخلیق نه وروسته الله رب العزت د دې کائنات سره خپل تعلق ختم کړی دی. دا د دې خلکو نظریه ده. د ډیزم منونکو ته ډیست وایي او دا لفظ د ډیزیم چې دی دا د لاتیني ژبې نه جوړ شوی دی. معنی د خدا پرستی یا خدا. د 19مې صدۍ نه مخکې ایتیزم او ډیزم چې دا قریب وي. ایتیزم وایي الحاد ته پرون مونږ ویلو، ډیزم وایي خدا پرستی ته. نو دا داسې قریب وو، لیکن د 19مې صدۍ مفکرینو په دوانو الفاظو کې فرق پیدا کوم چې هغه دا دی چې کوم چې مذهبي خلک دي تیست ورته وایي او ډیست چې کوم ورته وایي چې دا ډیزم والا دي. نو دوی خو د الله تعالی په وجود باندې یقین لري، لیکن تیست چې دي کوم چې مذهبي خلک دي نو دوی وایي چې د کائناتو د هر ذرې سره او هر لحظه دا د الله تعالی د حکم پابندي کوي. ولې زبان پوهیږي کنه؟ مذهبي چې څومره خلک دي نو دوی وایي چې دا هر څه د الله په قبضه او قدرت کې دي، لیکن د ډیزم والا وایي چې دا کائنات چې الله پیدا کړي نو د الله د دې سره رابطه نشته دی. نو په نورو الفاظو کې د ډیزم او د دې تحریک مقصد او هدف څه دی؟ هغه د رسالت او د آخرت نه انکار کول د دې مقصد دی. نو چې الله دې ومنلو چې الله شته نو بیا د کائنات سره د دې ربط نشته، نو دا غیر معقوله خبره ده. دې تحریک ته فروع چا ورکړی؟ مولسبانو ډیوډ هوم ورکړی دی. دغه شانته کې مډلنټن او دغه شانته کې مشهور ماهر معاشیات تیر شوی دی ایډم سمیت. د دې د تحریکونو نه دې ډیزم ته ډیر زیات څه دی مولسبانو تقویت حاصل شوی دی. مولسبانو دا عبارت شروع کړي. نو مخکې بسم الله الرحمن الرحیم. ډیزم اکثر ساينسدان خلک اختیاروي. دوی د خپل ساينسي تجربې په بنیاد انکار کوي چې الله جل شانه دنیا پیدا کړې ده او اوس دا په خپل فطري په تور مولسبانو دوی سوي دا په خپل فطري تور باندې چلیږي. والټیر چې دی دا یو مشهور شخصیت دوی کې تیر شوی دی. دوی وایي دا دنیا خو الله پیدا کړې ده او د دې مثال یې څه سره ورکړی؟ تاسو ته ما ویلو د غړۍ سره ورکړی. لکه غړۍ ساز چې څنګه دا غړۍ دا ټیمپي چې جوړ کړی یا زموږ په لاسونو باندې دا کومې غړېګانې دي اوس دې سره د غړۍ ساز هېڅ تعلق نشته، دا په خپله چلیږي. د دې غړۍ ساز سره اوس د دې غړۍ سره تعلق شته؟ دا د دوی هلکه دا غیر معقول دلیل دی پیش کړی. مسلمانه ولې نشته دی؟ دا غړۍ چې خرابه شي دا به غړۍ ساز واپس نه سموي. دې کې به سیل مولسبانو دې کې سیل په پکې کار پرېږدي او وخت کې د ده به نورې پرزې خرابېږي. دا به بیا غړۍ ساز کنټرولوي چې غړۍ ساز یې د لسیټ نه کړي غړۍ به دې خرابه شي. دا د دوی هغه فلاسفه دي چې دوی داسې غیر معقولې خبرې کوي. د دې نه وروسته ډیوډ هوم او جان لاک وایي چې مونږ خو غړۍ ولیدله چې څنګه پوره دوی په دې باندې واپس اعتراض وکړو چې بهی غړۍ خو مونږ ولیدله چې غړۍ څنګه جوړېږي، لیکن مونږ د دنیا نه ده لیدلې چې د دې مدعا څنګه الله رب العزت دا جوړه کړې ده. دغه شانته کې دا بل یو د ډیزم او معجزاتو خبره چې راشي. مولسبانو د ډیزم والا نظریه والا چې دي دوی د معجزاتو نه څه کوي؟ انکار کوي. دوی وایي چې انبیاء کرامو دا معجزات چې دي او دا هدایت او د وحی نه انکار دوی ولې کوي؟ دوی وایي چې قوانین د فطرت دا اټل دي. څه دي؟ دې کې هېڅ تبدیلي نه راځي. نو د معجزې څه خبره شوه؟ لکه دوی څومره معجزه خو خیر قیادت ته ویل کېږي که نه مولسبانو؟ یو ناشنا کار وشي نو دا ناشنا کار ناممکن دی. دوی وایي ځکه دوی څه وایي د دې وجې نه دا عبارت وي.
د ډیزم نظریه والا د انبیاء کرام علیهم السلام د معجزات او د خارجي هدایت او د وحی نه انکار کوي ځکه دوی وايي قوانین د فطرت اټل دي چا بسې جل جلاله قوانین د فطرت هیڅ کله نه دی وی هیڅ کله نه بدلوي د انسان د پاره وی لپاره انساني عقل کافی دی د کوم په مدد سره چې انسان د خالق د سوې موږ سره د موږ د وحی او د معجزاتو ضرورت نشته وي موږ ته د عقل خدای را کړی دی د ډیزم مطابق وای دا کائنات خو یو مدبر او اعلی خالق تخلیق کړی دی لیکن د خپل خالق د عرفان د پاره وای موږ ته د بل مذهب د اچا د یو مذهب په تعلیماتو هم د عمل کولو ضرورت نشته دا څه وای مذهب خو ټول پندتانو پادریانو مولیانو ایجاد کړی دی وای دا ټول اختراع دي وای موږ ته الله عقل لا کړی دی موږ به د دې عقل په ذریعه خپل معرفت حاصلو فرایډ وای ما تحقیق وکړو فرایډ څه دا بل پروفیسور دی دا وای ما تحقیق وکړو وای د ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې لاشعوري تور باندې وای د داسې سيزونه کې نه ولیکيږي چې بیا وروسته وای د غیر عقلی باعث وګرځي دا مثال د مذهب دی وای لکه د جنت او د جهنم دا تصور دی وای د هغه د ارزوګانو دا نتیجه کې وای دا به پیدا کیږي نو وای د ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې دا خبره کینول شي دوی وای دا د ماشومتوب نه لاشعوري تور لکه څنګه چې موږ خپل ماشومان د جنت او د جهنم او د الله تصور ورکو وای دا ورکي وای دا چې بیغټم شي په دې لار روان موږ ورته دا خبره ستاسو غلطه ده ځکه غلطه ده چې منګه ته الله دا عقل لا کړی دی د عقل په پیمانه به موږ څه کوو موږ به د خپل ژوند مقصد نه خبرېږو د جنت او د جهنم دا تصور دا غیر عقلي خبره نه ده دا خو امتحان دی الله رب العزت منګه په دې دنیا کې پیدا کړیو بل دا په دلایل سره ثابت دي مولوی صاحبانو غیر عقلي باغوي چې موږ سره دلایل نه وي د خپل مذهب په باره کې لکه وهمیات په لکه څنګه چې د خود ساخته مذاهب سره دي عیسایت سره يهودیت سره هندومت سره د سره خود ساخته اصول دي اصول د عقل نم خلاف دي لکه هغه پندت چې هغه کسته وي زما د اسپې ته پوسټ کوي پندت نه مولانا وي زما د اسپې ما سره ډیره مینه کوي وي دا ستا په بل جنم کوي دا ستاني کو اوس دا خلاف فطری کارم دی غیر عقلی کارم دی یو سپی ته څنګه د انسان ته څنګه د سپی جسم ملاويږي ولې سبانو پويږي یو موږ مسلمانان یو موږ سره الحمدلله موږ سره عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي چې جنت هم موجود دی جهنم هم موجود دی موږ دوی ته وایو کنه راځي نن سبا هو عذاب قبر خلکو په ولیدلو په خپل سترګو باندې راځي په مړو به فیصله کو د ساينس د فلسفې په بنیاد باندې تاسو د خالق نه انکار کوئ نوم دې جسم ته شهید ته راحت ملاويږي موږ ونه لیدل په خپل سترګو د معجزات نه وینو تر تازه پروتیا بابا وای کنه وای امانت بدل حد په منځ کې پروتي که چا ځان کا امانت په دې دنیا دا غیر عقلي خبرې نه دي دا تاسو په عقل کې ناراضي لکه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې اعتراض شو د استنجا په باره کې او به ورته ویل سلور خبره موږ د الله محبوب خودلی خدا تاسو په عقل کې ناراضي نو چې تاسو په عقل کې ناراضي دا غیر عقلي نه دي دا څه شری مولوی صاحبانو څه شری مولوی صاحب ماورای عقل دي دا ماورای عقل خبرې دي مخکې زموږ صاحب د ډیزم او اسلام او د ډیزم او د اسلام په باره کې موږ وضاحت کوو دا کفري نظریه د مولوی صاحبانو دا د جدید الحاد او شاخ دی مولوی صاحبانو دغه متوجه اوسئ دا د جدید الحاد او شاخ دی ځکه چې په ډیزم کې هم د الله تعالی د صفاتو نه انکار موجود دی ته الله تعالی د خالق منلو او ته الله تعالی ته چیرې د هر څه دی په فطرت سره چلیږي دا خو الله کنټرول کړی دی ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا عبارت دی الحاد او شاق دی ځکه چې په ډیزم کې هم د الله تعالی د صفاتو نه انکار موجود دی ځکه د اسلام نظریه ده چې د هر څه د الله جل شانه په حکم او اراده سره چلیږي تر دې پورې چې وما تسقط من ورقه الا يعلمها یو پاڼه چې راغورځيږي د الله په علم کې د الله تعالی د قدرت نه بهر نه دنو ته څنګه وي چې دا دومره کې کشاګانې د خود به خود چلیږي بل ورته منغوایو دا چې د الله په قدرت کې نه وي په کنټرول کې نه وي نو دا کشش ثقل په وجه چې د سپوږمۍ زمونږ د سمندر د اوبه شاربي دا کشش ثقل په دغه د مقناطیس دا کار دا خو ماده ده په ماده کې خو ژوند نشته دی کنه ته چې خالق منې نو ته به دا مونږ چې د کنټرول کوونکی الله دی زمکه چې دا 18 کیلومتر سفر وکړو دا به 2.8 ملي متر د خپل لارې نه خواږي خو ته پوه شې چې د دې کنټرول کوونکی الله دی کنه دا انور چې د یو سکند لپاره د خپل رفتار نه خوا دی خوا کې دی نشي خو پوه شې چې دا کنټرول کوونکی الله موجود دی کنه که الله کنټرول نه کړي دا هر څه درهم برهم بشار څه به تباشه
یو پاڼه هم د الله جل شانه د ارادې نه بغیر نشي خوځېدلی. الله جل شانه ژوند ورکوونکی دی. الله جل شانه ټول کائنات کنټرول کوونکی دی. د الله تعالی نه علاوه څوک نشته چې د هر څه کنټرول کړي. لکه آیت مبارکه کې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. بشکه چې الله جل شانه اسمانونه او ځمکه ساتي او نسی چې زائل نشي. قسم دی وای کچرتا دا دوانه په زوال کې شنو د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشته چې دا په کنټرول کې وساتي. مولوی صاحبانو موږ دوی ته عقلي دلیل پیش کوو. د ډیزم والا نظریه والا نه چې موږ سوال وکړو ګوره موږ ورته چې تاسو وایي کنه چې الله د دې کائنات سره تعلق نشته لري. څه نشته تعلق نشته لري بس پیدا کړل خو نشته لري. موږ په دوی سوال کوو چې د انسان ته د یو عقلي سوال پکو. موږ وایو چې انسان ته مرګ وري راځي. کل نفس ذائقه الموت. مرګ ولې راځي؟ هر یو ځای نفس ته مرګ راځي. د دوی منګله دوی خو به حدیث قرآن خو نه مني، نه خپل مذهب نه بایبل مني، نه مني کنه عقل پس روان دي. نو چې عقل پس روان شي نو دوی د ساينس نه منګله جواب راکړي. څه کوي؟ وایي چې کله جسم ناکاره شي نو بیا ورته مرګ راځي. څه شي؟ نو څه باندې پوه شوي؟ موږ چې د ډیزم نظریه والا باندې اعتراض وکړو چې بای د انسان ته مرګ ولې راځي، دوی خو نقلي دلایل نه مني. نو دوی د عقل په بنیاد باندې موږ له جواب راکړي چې بای جسم ناکاره شي نو بیا مرګ راځي. موږ به بل سوال کوو. نو موږ ورته وایو چې د ټولو انسانانو جسمونه په یوې اندازې سره ولې نه ناکاره کېږي؟ ماشومان مري که نه مري؟ ځوانان مري که نه مري؟ بوډاګان ټول پکې مري. داسې ته به ما ته وښیه چې د داسې عمر موږ وایو که چېرته دا په خود بخوده کېدلی پکار ده چې دا ټول جسمونه ولې ټول جسمونه د یو مادې نه جوړېږي که نه جوړېږي؟ دا خو نه ده چې لکه دا 1 نمبر ماده ده او دا 2 نمبر ده یا دا جاپاني ماده ده او یا دا چین والا ماده ده، دا ښه ماده ده او دا خرابه ماده ده. داسې کېږي. موږ دوی ته وایو چې د ټولو انسانانو جسمونه په یوې اندازې سره ولې نه ناکاره کېږي؟ که فطرت سره کېږي نو پکار ده چې ټولو انسانانو یو شان عمر وي دا او په یو شان عمر کې دا ناکاره کېدلی. د بعضو انسانانو عمر 100 کاله وي د هغوی د جسم اعضا 100 کالو کې نه خرابېږي. بعضو ته ماشوم توپ کې وروره مرګ راشي اعضا یې خراب شي او د مور د خېټې نه مړه پیدا شي. نو دا څه فلسفه ده د دې دا عبارت وي مولوي صاحب پوه شوئ که نه؟ د ډیزم نظریه والا نه چې سوال وکړي چې انسان ته مرګ ولې راځي نو دوی جوابات کوي چې کله جسم ناکاره شي نو بیا ورته مرګ راځي. نو سوال دا دی چې د ټولو انسانانو جسمونه په یو اندازې سره ولې نه ناکاره کېږي؟ که فطرت سره کېږي پکار چې د ټولو انسانانو په یو شان عمر کې ناکاره کېدلی. د بعض انسانانو عمر 100 کاله وي د هغوی د جسم اعضا په 100 کالو کې هم نه خرابېږي او بعض ته ماشومتوب کې مرګ راشي او بعض د مور د خېټې نه مړه پیدا شي. نو د دې سبب سپده د دې جواب د دې جواب د دوی ساينس او د ډیزم والا سره نشته دی. د دې جواب شابه ژوند مرګ او ژوند الله جل شانه پیدا کړی دی او د هر انسان د عمر اندازې مقرر کړی ده. شابه آیات مبارک دی الذي خلق الموت والحیات. آیات مبارک یو به ترجمه کوي. احسن عملا وهو العزيز الغفور. الله جل شانه هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړی دی د دې لپاره چې تاسو وزمئ چې په تاسو کې د عمل په لحاظ کوم یو ډیر ښه دی او هم ډېر ښه غالب. مولوي صاحبانو دغه متوجه اوسئ. الله رب العزت په مذهب ورکړی چې مرګ او ژوند الله پیدا کړي. دغه شان ته کې الله رب العزت قرآن کریم کې وضاحت کوي. دی وی کنه چې دنیا کائنات الله رب العزت پیدا کو خود بخود چلیږي. الله وی خود بخود نه چلیږي. افرایتم ما تمنون. آیا تاسو ما ته خبر راکې کوم نطفه چې تاسو د زنانه رحم ته ورسوي مجامعات وکي کورواله وکي انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. دا عقلي دلایل مولوي صاحبانو بیان کړی. الله تعالی عقلي دلایل بیان کړی. آیا تاسو د دې نطفه نه بشر انسان پیدا کوي که منګه پیدا کوي؟ افرایتم ما تحرسون. تاسو چې کوم تخم کوي مولوي صاحبانو دا تاسو انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. الله وی دا منګه زرغونو که تاسو زرغونوي. نو دا زرغونون کې دا څوک کوي؟ دا الله کوي. دغه شان ده کې الله رب لو لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله وی کوم غواړو دغه به وچو او څه شي بشي وی زره زره به کړو. مولوي صاحبانو ته سوچو کته وی چې دا خود به خود کیږي. الله وی که زمون خو نه دغه شان ان اصبح ماؤكم اورا فما ياتيكم بماء معين. کچ الله وی کب چرته منګه دا وبو وچکو نو تاسو ته بخوږیو به د کم زینه ملاو شي. دغه شان ته الله رب العزت فرمایي انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. الله وی آیا دا تورثونه دا وبسوک راوري په تاسو باندې دا منګ راورو کو تاسو راوروي. نو دا ټول دغه شان ته کی تو تل ملک من تشاو باچای سوک ور کوي
ته الله چې د کار نه ساتي نه دا عقلي دلایل دي موږ سره تو الملک من تشاء چې چاته خوښوي بچي ورکوي وتنزع الملک ممن تشاء چانه چې خوښوي بچي وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا ټول دغه شان دي فعال لما يريد دغه شان دي وتخرج الحي من الميت ګوره د ژوندونه مړي پیدا کوي د مړو ژوندي پیدا کوي دا څوک کوي دا الله کوي فاحيا به الارض بعد موتها دا ګوره ګڼ دلایل دي دا ځمکه چې وچه شي دا څوک واپس را ژوندي کوي په قوانین د فطرت سره داسې نشي کېدلی چې ته ماته مولوي صاحبانو دا یو سوال اوس ذهن ته راغی ګوره دوی قوانین د فطرت سره په خپله چلیږي موږ یو ښځه انسان هم چې مړ شي دوباره ژوندی کېږي نه ژوندی کېږي نو په ځمکه او په خاوره او په انسان کې څه فرق پیدا شو دوباره ځمکه ولې ژوندی کېږي دا عقلي سوال دی او عقلي جواب دی په دوی باندې اعتراض دی پوه نه شوئ زما په اعتراض ځمکه هم ماده ده انسان هم ماده ده دا ځمکه دوباره ژوندی کېږي دا انسان دوباره ولې نه ژوندی کېږي په دنیا کې عقلي موږ وایو چې دا ځمکه دوباره الله ژوندی کوي موږ سره په دلیل دا فاحیا به الارض بعد موتها الله رب العزت روسته د وجودو د مرګ نه روسته دا ژوندی کوي د انسان د پاره به ژوند چرته ملاويږي په عالم آخرت کې به ورته ملاويږي الله رب العزت فرمایي کنه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه دا انسان ګمان کوي چې زما اډو کې براځي واپس ژوندی کوي الله رب العزت وایي چې بلا قادرین علی ان نسوي بنانا باقاعده چې الله وایي چې موږ به تاسو فنگر پرنټ هم درکو الله نو ته سوچو که چې الله رب العزت چې تا خالق ومنلو نو بیا ته وایي چې دا هر څه د قوانین د فطرت سره چلیږي دا خبره څه شی د مولوي صاحبانو خلاف عقل ده موږ وایو الله رب العزت دا کائنات پیدا کړی دی او د دې چلون کې هم دی او د دې حفاظت کوون کې هم دی مولوي صاحبانو چې یو پاڼه هم د الله د حکم او د ارادې نه بغیر خوځېدلی هم نشي او نه ځمکې ته راتللی شي نو دغه د ډیزم وضاحت شو شپږم اووم نمبر چې دی هغه ریشنلیزم کوم ته چې عقل پرستی وي نو دی به انشاءالله سبا وضاحت کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین